خو چې کله عزتمندو پاکستان دپاره د اسلافو کوشش وکړ او د دې په باداشت کې باباجي صاحب مبارک 10 کاله جلاوطني تېره کړه او دا 10 کاله جلاوطني په افغانستان کې تېره کړه. موږ سره قدر ځکه د ملک نشته چې موږ پکې څه کړي نه دي. موږ خو چې سترګې کولو کړې آزاد وو پوهېږې دې باندې، نو موږ سره قدر ځکه نشته ځکه په 14 اګست باندې چا سره دومره باجې وي او چا د موټر سایکل دغه نه سلنسر نه چې کوم دی صحیح کړی وي هغه آزاد کړی وي او لوی ټراري او د چا یو جشن طریقه دا وي چې ښځې او ډمانې راوستې وي هغه ګډېږي او دا مونږ جشن مناوو. بدبخته که تا ته پته ولګېده چې د دې ورځې دپاره او د دې ازادۍ دپاره کومو مجاهدینو کومو زمونږ اسلافو قربانۍ ورکړي دي. د دنیا د ټولو نه لوی هجرت دې دپاره نه شوی چې دا ستا د ډمتوب دپاره به د دنیا د ټولو نه لوی هجرت د لا اله الا الله محمد رسول الله په بنیاد باندې شوی. هغه د دنیا د ټولو نه لوی هجرت او په هغه هجرت کې چې 80,000 میندو خویندو عزتونه تار شوي دي. په هغه هجرت کې چې 2 لکه مسلمانان چې کوم دی ټوکړي ټوکړي شوي دي، 6 لکه مسلمانانو نه لاسونه خپې کټ شوي دي. په هغې کې چې په کروڑاو مسلمانانو خپل کورونه پرېښودلي وو. نو که تا سره د دې قدر نه وي نو د دې اسلافو د هغې قربانو مذاق مه وړاوه. 75 سالو شو 73 چې هماغه مذاق وړاویږي هر کال وړاویږي. دا خو تپوس د هغه چا نه وکړه چې څوک ظلمن د دې وطن نه بهر شوي دي او چاته په خپل کور کې که دا کم ځای و نو دلته کې باباجي مبارک مشر مجاهد اعظم حضرت فضل واحد باباجي علاقه بدر شو، زمونږ نیکه مبارک چې کم دی ملک بدر شو او افغانستان ته ځای که لګا اشعار ګورم نو د هغې د درد نه پته ولګي چې څومره زړه دردېدلی دی په خپل وطن پسې. د افغانستان د ځمکې نه چې کله 10 کاله جلا وطن شو نو د هلته نه په خپل وطن پسې سوې آهونه کړي دي او فرمایل به رب دې خالي کړه غدار مکار ظالم دشمنه وطن خوږ وطنه ستا خور خس ماته خوشبوی دی له خوشبوی سمنه وطن خوږ وطنه آبادوم به دې په هر تدبیر چې کېږي زما زړګې خوږېږي زما ستا آبادول په ما فرض شوي دي له خپل سختنه وطن خوږ وطنه او هېرېږي مې نه په وړو سترګو مې یې لیدلې وطن ډېر یې ښکلې قدم نجس د غماز لرې کړه رب ستا له تنه وطن خوږ وطنه او کمې فرشونه سل تر اړخه د کم خواب خواره شي په صد اداب خواره شي مال آرام کله راځي بې له تا جان و تنه وطن خوږ وطنه او خواږه یاران که د وطن ګیلې د ناس کوینه له محمد امینه د معذوری عذر یې پیش کړو له شیرین دهنه وطن خوږ وطنه. عزتمندو مونږ ته دا پته نه لګي چې څومره لوی نعمت دی خو هغه چا چې چا د دې دپاره د دې د ازادۍ دپاره کوششونه کړي دي او خپل محنت یې کړی دی تکلیف یې تیر کړی دی جیلونه یې برداشت کړي دي د بچو نه جدایي شوې ده کورونه یې پرېښودي دي. عزتمندو دا نن چې کوم حالات جوړ دي دا زمونږ د هغې اسلافو د ارواحو سره مکمل طور باندې مذاق کېږي چې دا دې دپاره نو آزاد شوی چې په هندوستان کې اسپتالونه نو یا په هندوستان کې سکولونه نو یا په هندوستان کې یونیورسټۍ نه وې یا په هندوستان کې روډونه او یا په هندوستان کې پټي او غنم او جوار نو. دا هر یو شی هلته د دې نه ښه موجود و. دا خو تیار کورونه اسلافو پرېښودي دي، دا خو تیار کاروبارونه پرېښودي دي. عزتمندو یاد وساتئ دا هر څه پرېښودلي شوي دي صرف د دې دپاره چې مونږ له یو داسې وطن پکار دی چې په هغې وطن کې به نظام د مدینې منورې د جانان مبارکي. نن افسوس دا دی څومره صد افسوس چې نن دا ورځ ده چې مونږ او ستاسو په وړاندې ده چې څومره وخت شو څومره حالات کم طرف ته لاړل مګر د اسلام دپاره آواز کول. یعنی تاسو سوچ وکئ چې 76 سال د کوم ملک د ازادۍ وشو د هغې په 1 فوټ ځای باندې اسلام نافذ نه شو، په 1 فوټ ځای باندې اسلام نافذ نه شو بلکې مکمل طور باندې د اسلام نظام خلاف معاملات روان دي. معاملات ټول په سود باندې روان دي. ستا د عدالت او د کچرو نظام په کم طرف باندې دی، په کم قانون باندې دی. یاد ساتئ که مونږ نن هم د دغې ازادۍ د دغې حقیقي نعمت او د حقیقي ازادۍ د هغې پیژنګلا مو ونه کړه او چې دا کم عمر تېرېږي او په کم انداز کې تېرېږي او مونږ او تاسو په کوم غفلت کې پراته یو نو دا د هغې خلکو د ارواحو سره ما یو کلپ کته په سوشل میډیا باندې په هغې کې یو مشر ناست دی او هغه انټرویو ورکوي
او هغه وایي چې د هجرت په وخت کې زه د خپلې مور سره د 5 کالو په عمر کې وم. د هجرت په ټایم کې زه د خپلې مور سره د 5 کالو په عمر کې وم او موږ را روانو. وایي زموږ قافله یو ځای ته راورسېده. سیکانو به چې چېرته هم د مسلمانانو قافلې لیدې نو هغه به یې لوټ کولې، ځوانان به یې ټول وجل او د زنانو به بې حرمتۍ کولې، ماشومان به هم ټول قتلول. وایي زمونږ قافلې ته خبر راغی په یو ځای کې چې سیکان په دې قافله باندې حملې کولو دپاره را روان دي. وایي زمونږ مشران را جمع شو او هغوی په خپل منځ کې صلاح وکړه. وایي چې یاره که سیکان دلته راشي نو بیا به زمونږ د سترګو په وړاندې زمونږ د زنانو عزتونه تار تار کوي او زمونږ د سترګو په وړاندې به زمونږ بچي حلالوي. نو د هغې نه ښه خبره دا ده چې مونږ د هغې مقابلې ته وځو، بهر وځو، مقابله به ورسره وکړو. که الله فتح راکړه پې خو هم ټیک ده، که شهادت شو نو کم از کم زمونږ د سترګو په وړاندې به دا خپل بچي او دا زنانه خو به مونږ داسې ونه وینو. نو خو یې دویم دغې دا پیش کړو چې یو لوی نیر روان و او مونږ د هغې په غاړه باندې مزل کوو. وایي چې داسې به وکړئ چې زمونږ زنانه یې ټولې راغونډې کړې. وایي چې تاسو به د خپل ماشومان بچي په غېږو کې واخلئ او د دې اوبو په غاړه باندې به ودرېږئ. که چېرته زمونږ اواز راغی د الله اکبر خو پوه شئ چې بس مونږ الله فتح را کړې ده خو بیا ټیک ده، او که نه د انګریزه د سیکانو اوازونه مو واورېدل نو بیا چې ستاسو په وړاندې ستاسو دا بچي ذبح کوي او ستاسو عزتونه تار تار کوي نو د هغې نه دا ښه ده چې تاسو خپل عزتونه بچ کئ. نو دې اوبو په غاړه باندې ودرېږئ او که سیکان راغلل او د هغې اوازونه مو واورېدل نو د دې خپل د زړه قطرو سره دغې دریاب ته ورټوپ کئ او خپل ځانونه چې کم دی د هغې بې عزتۍ نه وړاندې قربان کئ. دا بابا وایي چې زه هغه کس وم چې زه د 5 کالو او د خپلې مور په غېږه کې وم او زما مور په اوبو کې ولاړه وه او دا خپې چې کم دی نیمې په اوبو کې وي او داسې حسرت سره یې کتل که چېرته اوس زمونږ مشرانو شکست وخوړ او شهیدان شو چې زه د دې زړه د قطرې سره دغې دریاب ته ورټوپ کړم. خو یې رستو خبر راغی چې هغه محض افوا وه، څوک شته دی نه دغسې په دې حالت کې دا وطن آزاد شوی دی. نن افسوس دا دی چې په دې کې د اسلام ناره دهشتګردي ده، په دې کې د اسلام ناره او د اسلام آواز بلندول دهشتګردي ده. راځئ چې دا عزم وکړو چې انشاءالله په هر میدان کې به او په هر آن کې به او په هر ساه باندې به مونږ د خپلو اسلافو د روحونو سره وفا کوو او د نظام اسلام دپاره به انشاءالله په هر میدان باندې آواز پورته کوو. الله کریم جل جلاله دې وطن ته په حقیقت کې ازادي نصیب کی او چې کوم ارمان باباجي مبارک وړلی دی چې زمونږ وطن به حقیقت کې ګلستان شي کله، آزاد به مونږ ته یا الله د خپل قرآن شي کله، او کله به دا تورې تیارې د دلالت ورکې شي، د زخمي زړونو نه بهر دغه ارمان شي کله. او د محمد امین ارمان دی چې شري ځوانان به د محمد رسول الله په دین قربان شي کله.